अस्सलाम वालेकुम नन मोږ خبرې کوو افغانستان حواله سره چې 4 months کمپلیټ شو او 5th month چې دی هغه او سٹارټ شو او بارډر چې دی هغه بند دی هغه وجې څومره تجارت نقصان شوه دی دوه ملکونو ته ډیر نقصان او شو او مزید نور نقصان روان هم دی دی وجې ډېرې کارخانې هم بندي شوې دي په دې ټولو به موږ خپل پروګرام کې خبرې کوو موږ سره باخبر خبريال سید کبیر علي شاه موجود دی کبیر سے پروګرام کې هرکله مننه ماشاءالله خوشاله اوسئ کبیر صاحب خبرې وکړو څلور میاشتې وشوې او پنځمه میاشت شروع شوه څه لګي تاسو ته چې همدا سلسله به همداسې روانه وي یا څه چې ډیمانډز کېږدي هغه به ومنلی شي او دا بارډر به کلاو شي چې کوم تجارت متاثره شوې دا به بحال شي مننه ماشاءالله مونږ خو په دې باندې خبرې کوو چې سټوډنټان داسې دومره پاتې شو دومره لاړه غیر قانوني افغانیان دومره پاتې شو دومره لاړه خو مونږ سوچ مستقل سوچ هم نه دی کړی چې د بارډر مستقل سوچ وکړو چې د بارډر حل به آخر سي دا بارډر به آخر کولاویږي کله دا مشکلات به کله ختمیږي نن زمونږ سینیر صحافي او تجزیهکار شمیم شایست صاحب څخه خبرې وکړې هغه وویل چې څه ډیمانډز د پاکستان د افغانستان نه دي او څه د افغانستان د پاکستان نه دي نو افغانستان ورته دا وایي چې لکه میم زرما او هر څه زما دا نه کیږي څه به راکې څه به در کوم لکه څه به ته منې څه به زه منم نو خبره به کیږي اوس مسله په کوم ځای کې نښتې ده د دې مسلې حل څه دا به روزي څنګه مونږ وکتل چې زمونږ د جماعت اسلامي پارټۍ مشر سراج الحق صاحب هم دوره کړې ده افغانستان ته دا پته نه لګي چې لا راغلی دی نه دی راغلی خو که چیرې هغه د افغانستان نه رام شي نو هغه خبرې نشي کولی کولو چې لکه پالیسي سره د افغانستان غواړي څه ګورې چې کوم د پاکستان غوښتنې وي هغه خو ټولو ته واضحه دي چې څه غوښتنې دي لومړنۍ غوښتنه د هغې دا وه چې د افغانستان خاوره یې د پاکستان خلاف نه استعمالوي بالکل هغه ورسره دا هر څه ومنو ده خو لکه هغه دا وویل چې لکه موږ لرې دا ریټن کې لیکل راکړي افغانستان ریټن لیکلو ته تیار نه دی خبره خو چې ورانه ده عمده دک کزینه ورانه ده چې دی به ماله لیکل راکړي ریټن کې او ول ریټن کې لیکل نه ورکوي بیا خبرې پکې ډېرې نور بل خواته لاړې اوس خبره دې ته راله چې آیا که پاکستان ودرېږي او سټینډ اخلي نو افغانستان دې ته تیار دی که نه دی تیار افغانستان وایي چې موږ هر قسمه جنګ ته هم تیار یو لکه هغې خو موږ وایو که نه چې خپلې کشتۍ سوځولې دي افغانستان کې څه پاتې نه دي حکومت د هغې دی د طالبانو دی هر څه د هغې دي منلی کېږي د هغې هر څه خبرې نو هغې خو دې جنګ ته هم تیار دي هغې هر څه ته تیار دي تاسو وګورئ د افغانستان ولس د خپل حکومتي چارواکو نه ولې خبر دی ځکه چې هغې ته یې څه پرېښې نه دي هغې په دې سوچ باندې ناست دي که چیرې سبا پاکستان ما سره تاوتریخوالی زیاتی یا څه کوي نو زه ورته دلته کې تیار ناست یم الله دې وکړي چې دغه مسله حل شي دغه مسلې چې کمې دي دا ختمې شي ځکه تاسو وګورئ چې روژه را روانه ده ورپسې اختر دی زرګونه خلک په دغه بارډر باندې بېروزګاره دي که هغه د پاکستان اړخته دي که هغه د افغانستان اړخته دي نقصاناتو ته که موږ وګورو نو د افغانستان نه زیات پاکستان په نقصان کې روان دی سیمټ تاسو وګورئ سیمټ د دغه ځای نه ځي لګیا دی لا دا تا د سیمټ چې کوم دی هغه مطلب افغانستان ته نه ځي دا نقصان په پاکستان باندې دی داسې تاسو وګورئ چې که موږ نور شي نه واخلو پنجاب کې وریجو دغه کارخانې شي دغسې ایکسپوزیټ چې څومره دي لکه ډېر سامان د پاکستان نه ځي افغانستان ته افغانستان روره هلته کې ښه واضحه وایي چې موږ ته د پاکستان د میډیسن ضرورت هم نشته دی د نورو ملکونو نه اخلي لګیا دی نو لکه دغه سلسله جاري ده او نه پوهېږو چې دغه بارډر حل به سي دا به کولاویږي کله دې حل به کله راوځي زموږ چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغې له پکار دي چې هغې راشي هغې دلته کې کښېني هغې مطلب خبره وکړي اوس ګوره سراج الحق صاحب که موږ وګورو نو مذهبي هم دی او سیاسي هم دی تلی دی خبر به سره وړي آیا یوازې په سراج الحق باندې به دا خبره حل شي یوازې په دغه سراج الحق باندې به دغه بارډر کلو شي دې ته هم سوچ کول پکار دي که نه خو چرڅو پر زموږ حکومتي چارواکي دي ناست زموږ حکومتي چارواکي خپل نه اوس چې پیل کوم مذاکرات مخامخ به کېدل میډیا به هم بریف کېدل آیا اوس هغه مذاکرات په ښکاره کېږي یا کېږي هم مذاکرات خو به خامخا کېږي ځکه چې دوه ملکونه دي او غټ ملکونه دي لکه دا هم نه چې لکه مذاکرات به نه کېږي مذاکرات به خامخا کېږي خو میډیا ته مخې ته نه راځي لکه مطلب میډیا ته خبر هم مخې ته نه راځي او موږ وکتل چې لکه دې نه مخکې چې کوم تجارتي خلک وو هغې په خپل بهاف باندې د افغانستان تجارتي خلکو سره په زوم باندې یو میټینګ وکړو په هغې کې بیا د 13 کسانو کمیټي جوړه شوه په 13 کسانو کمیټۍ کې چې کم دی نو هغې 7 کسه چې کم دی هغه د افغانستان منتخب کړ
شپږ کسه چې کوم دی هغه د پاکستان منتخب کړه. بیا کې ویل چې دغه میټینګ دغه خبره به موږ په بارډر باندې وکړو. نو خبره وکړو چې موږ که بارډر بند هم دی خو چې تجارت دپاره موږ سلاح روباسو. نو موږ وکتل چې تجارت دپاره هغې هغه د میټینګ هغه خبره داسې خاموش شوه دا هم پته ونه لګېده چې دوی په بارډر باندې ملاقات وکړو کو ویې نه کړو. نو خبره بس لاړه ختمه شوه. نو ډېرې خبرې راځي ډېرې خبرې ختمېږي خو خبره دا ده چې لکه د دې حل څه دی. دا بارډر به در کومه پورې بندي 4 میاشتې دا نن 12 تاریخ کې 4 میاشتې پوره شوې 15مه میاشت روانه ده. د دې غریب ولس به څه کېږي د دې ټریلو والا به څه کېږي چې چا دې سره روزګار روان دی په زرګونه خلک دي د هغې د کور چولې بندې شوې. د دې ذمهواري به څوک اخلي؟ آیا حکومت د دې ذمهواري اخلي؟ د افغانستان حکومت خو دومره تکړه نه ځکه چې هغې ته دا کوم غیر قانوني افغانیان چې افغانستان ته روان دي د هغې ځای نشته دی هغې له روزګار نشته. نو هغوی به خپل چې کومه تجارتي خلک دی هغې له به څه ورکړي. خو زمونږ ګیله خو د خپل حکومت نه هم جوړېږي که نه چې لکه دغه بارډر بند دی ته د خپل د دغه کسانو سوچ وکړه. مخکې روژه را روانه ده اختر را روان دی خلک به څه کوي؟ نو دغه صورتحال چې کوم دی نو روان دی. الله دې وکړي چې دغه بارډر کلوز شي ځکه چې دغه بارډر بندېدل دا مزید هم نور نقصان جوړوي او فایده نشته دی دغه بارډر. صحیح. ډېره مننه کبیر صاحب خپل وخت راکولو. فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شریک کړئ. د نیکسټ پروګرام پر اجازه غواړم. د الله پامان.